د محبت د وجنه او دا ویل چې دا د دې څه چې زه محبت کوم نو د خپل رب د یاد د وجنه چې دا د جهاد اعلی ده او په دې سره ما خپل رب سي را یادېږي. اوس دغه اولنۍ چې کومه معنا ده نو په هغې باندې ډېر شی اعتراضونه دي په ترتیب سره تاسو دا اعتراضونه واورئ. یو اعتراض دا دی چې دلته ترک د ظاهر شوی دی. څنګه ترک د ظاهر شوی دی چې کله ته دا ووایې که نه حتی توارت بالحجاب، اول دا ترجمه واوره د دې بیا تا ته دا اعتراضونه بیا آسان بشي. ګوره اول دا ترجمه واوره اذ عرضا کله چې پیش کړی شو علیه په دې سلیمان علیه السلام باندې نو عرضا دا فعل مجهول دی نایب فاعل د دې وروسته الصافنات الجیاد دی بلا شي په وخت د مازدیګر کې د دې زوال نه وروسته چې کوم نور دی هغې ته عاشي ویل کېږي. الصافنات هغه په دریو خپو باندې ودرېدونکي اسونه الجیادو کرا دا په پیش کړی شو. فقال نو فرمایل انی احببت یقینا زه محبت کوما زه مینه ساتم حب الخیر مینه د مال عن ذکر ربی د وجه د یاد د رب زمانه. لفظي ترجمه کوم اعتراضونه په بیا وروسته دي. حتی تر دې پورې توارت چې پټ شو دا بالحجاب په پردو کې ردوها واپس کې تاسو دا علی ماتا. اوس ګوره زه د ضمیر مرجع تاسو ته نه ذکر کوم د دې لپاره چې وروسته دوه توجیهات دي که نه چې هغه توجیهات پې بیا وکړو متعین کوم یې ته نه. فطفقه نو شروع شو مسحن چې لاس یې راښکلو بسوقې په پنډو د دې باندې والعناق او په څټونو د دې باندې دې پورې ترجمه ختمه شو. اوس واوره اعتراض چې څوک اولنۍ ترجمه کوي او هغه وایي چې هلکه انور پټ شو نو په هغو باندې دا اعتراض راځي چې ستاسو په دې توجیه کې ترک د ظاهر دی. ظاهري چې کوم ظاهر د الفاظو دی هغه تاسو پرېښی دی. څنګه هم پرېښی دی توارت کې ضمیر تاسو راجع کو نور ته چې نور پټ شو بالحجاب په پردو کې نو د نور ذکر خو دلته مخکې د سره شته نه. دویم نو دلته اوس ذکر د څه شي دی موږ ویل چې هلکه دلته دا توارت بالحجاب نه مراد اسونه دي چې هغه اسونه پټ شو په پردو کې مطلب دوړې وکړې نو هغه دوړو نه اخوا لاړل نو سلیمان علیه السلام بیا حکم وکړو چې واپس یې کړي ردوها علیه. دویمه خبره دا ده که ته دغه اولنۍ توجیه اخلي نو ردوها کې دا ضمیر دا به راجع کېږي ردو حکم دی چاته د سلیمان علیه السلام د طرف نه الله تعالی ته او ها ضمیر به راجع شي شمس ته نو مطلب به دا شي چې دا انور ما ته څه که او ضمیر د جمع دی. دا ضمیر د جمع څنګه راغلی حکم د چاته کوي الله تعالی ته کوي. بله خبره معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه د دې څه مطلب شو چې ما ته د انور ته راوله مناسب نه ښکاري. ردوها علیه. بل اعتراض په دې باندې به دا شي چې دلته تا وویلې چې فطفق مسحا بالسوق والاعناق. اولنۍ توجیه چې څوک کوي هغه وایي چې شروع شو د سلیمان علیه السلام مسحا چې د کټکولي بسوق پنډۍ د هغې والاعناق او څټونه د هغې یعنې حلالولي. نو خبره دا ده چې هلکه په مسحه په معنا د ذبح باندې نه راځي. مسحه په معنا د ذبح نه راځي. که ته مسحه په معنا د ذبح اخلي نو په ذبحه کې خو څټ حلالېږي نو د پنډو وهلو ته څه ضرورت دی؟ دا خو اضافي حیوان له سزا ورکول دي. بل اعتراض په دې باندې دا راځي قرآن کریم کې راځي فامسحوا بوجوهکم وارجلکم الی الکعبین. که چېرته مسحه مراد د هغې نه چې دی نو څه حلالولي او کټکولي نو بیا خو پکار ده چې فامسحوا برؤوسکم او داس کې ځان له څه وکړئ سرونه کټ کړئ وضوخانه به بیا ټوله ډکې دي. نو مسح په معنا د ذبح دا نه راغلی. او بله خبره دا اعتراضونه تاسو واورېدل نو د دې اعتراضونو د وجې نه دویمه معنا هغه صحیح ده او په هغې معنی کې هیڅ اعتراض نشته دی. ولې ځکه چې په هغې کې توارت بالحجاب د هغې نه مراد دغه اسونه دي او اسونه مخکې تیر شوي دي. ردوها علیه کې ردو کې جمع خطاب دی دا چاته دی خپلو غلامانو ته دی او صحیح دی او ها ضمیر راجع دی چاته هغه اسونو ته او داسې دغه ته چې دی واحد ضمیر هغه غیر ذوي العقول ته راجع کولی شي ردوها علیه واپس کې ماته. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. مسح په معنا د څه لاس راښکلو باندې په پنډو باندې او په څټونو باندې او دا ښکاره خبره ده چې علما کرام ذکر کوي خصوصا امام محمد طاهر صاحب هغه فرمایي چې د انسان او د اس عادت نږدې دی
چې څنګه انسان ستړی شي او د هغه کله چاپي وشي سر ولکې منډې او خپې ولکې منډې دا دمه کېږي. نو دغه رنګې عادت د اسم دی. نو سلیمان علیه السلام د ډېر محبت د وجې نه د دې په خپو باندې پنډو باندې د دې په څټون باندې څه کول لاس راښ کړو. دا ښکاره خبره ده. دغه شانته حیوانات والا داسې کې چل کوي که نه. او بالسوق والعناق نو دا ټولې خبرې په دې کې صحیح شوي. بره چې دی نو فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. امام بخاري صاحب هم فرمایي چې عن ذکر ربی دلته د عن دا په معنا د من اجلیه باندې دی. عن په معنا د څه دی؟ من اجلیه باندې دی. یعنی ما زم مینه ساتم مینه د مال، یعنی د اسونو سره زم مینه ساتم د څه د وجې نه؟ عن ذکر ربي، د وجې د یاد د رب زمانه. په خبره پوه شو چې زما د جهاد سره محبت دی او د آله د جهاد ده او قانون دار چې ستا د یو شي سره مینه پیدا شوله نو د هغې چې څومره متعلقات دي د هغې سره به د مینه پیدا کېږي. د یو کس قرآن کریم سره مینه ده نو د هغه د قرآن کریم د ترجمې سم مینه ده، د هغه د قرآن کریم د طالب سم مینه ده، د هغه د قرآن کریم د کلاس سم مینه ده، د قرآن کریم د استاد سره مینه ده. او کوی چې یاره زه قرآن کریم سره مینه لرم او مدرسو سره مینه نه لرم نو موږ وایو چې ستا مینه دروغجنه ده، ستا نه خو هغه دغه ښه و که نه څه نوم یې و؟ مجنون قیس ابن ملوح چې هغه اشعار د لیلا په باره کې به ویل چې امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار که نه دیوالونه به ښکلول. خو بیا دا ویل وما حب الدیار شغفنا قلبي، دیوالونو صمیم مینه نشته دی ولکن حب من سکن الدیار. سړی چې دی نو ګټې ښکلولې، چا ورته ویل ولې ښکلې؟ ویل امر علی الحجر القاسي فالسمه. لثم په معنا د تقبیل باندې راځي، په ګټو باندې تېرېږم نو هغه هم ښکلوم. لأن قلبک قاس یشبه الحجر، لکه ستا زړه څه دی؟ سخت دی، د ګټې په شان دی، زه مشابهت دی که د هغې د وجې نه. بهرحال نو د دې اسونو سره مینه چې وه د دې وجې نه وه چې هغه د جهاد آله وه. حتی تر دې پورې تواره چې پټ شو دا بالحجاب په پردو کې. ردوها نو سلیمان السلام حکم وکړو واپس کې دا اسونه ماته علیه ماته. دا چاته ویلې؟ خادمانو ته، نه الله تعالی ته. داسې مه ویوه، دا خو بیا چې دی نو سوی ادب راځي چې الله تعالی ته وایي الله د انور رانه د انور راته واپس کړي. بله خبره دا ده چې مونځ د سلیمان علیه السلام نه قضا شوی دی او زور یې په چا وباسي؟ او زور یې په اسونو وباسي چې اسونه یې څه کړل؟ هغه یې حلال کړ. او اسونه د بیت المال دي. یو مشر ته د دې خبرې اختیار شته چې ترې خپلې غلطۍ د وجې نه د بیت المال مال ضایع کړه، دا جایز نه دي. خبره پوه شوې؟ دلته چا ډېرې ګډې وړې خبرې کړي، نور هم دي. خو صحیح تفسیر پکې دغه دی چې ما تاسو ته ویلو. ردوها واپس کېده علیه ماته. فطفقا نو شروع شو دا سلیمان علیه السلام مسحا چې لاس یې راښکو بالسوقې په پنډو باندې والعناق او په سټونو باندې. ولقد فتنا سلیمانا والقینا علی کرسیه. په دې دواړو مخونو کې درې واقعات دي، تقریبا په درې واړو کې غلط تفسیرونه شوي دي. دا دویمه واقعه ده. دریمه ولقد فتنا سلیمانا او خامخا موږ امتحان کړی د سلیمان علیه السلام نه. والقینا په سلیمان علیه السلام باندې والقینا او اورځو موږ علی کرسیه په کرسۍ د هغه باندې جسدن یو جوسا ثم انا بیا راوګرځېدو هغه الله تعالی ته. دې کې ځان له چې کوم دی نو ډېر زیات تفسیرونه دي خو هغه غلط تفسیرونه پرېږده، ته صحیح تفسیر درته کومه. هغه صحیح تفسیر په دې کې دا دی چې سلیمان علیه السلام د جهاد سره محبت و لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي نو هغه تقریبا چې دی نو 99 یا 100 ښځې وي، دا هغو په شریعت کې جایز وي د پیغمبر دپاره. نو سلیمان علیه السلام ویلی چې یاره زه لأطوفن اللیلته، زه به د شپې چې کوم دی نو زنانو خواله ځم او هغو سره به ملاویږم او بیا به چې کوم دی نو څه کېږي بچي به الله مال راکوي او هغه ټول به زه مجاهدین جوړم جهاد ته بیلېږم. په خبره پوه شو؟ خو سلیمان علیه السلام نه انشاءالله یې رشو. نو څه وخت پس د هغې په هغه نتیجه کې چې کوم ماشومان پیدا شو صرف یو ماشوم پیدا شو او هغه هم چې دی نو پوره نه ناقص الجسد. صحیح شو؟ نو سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده ما نه انشاءالله یې رشوی و. و دلته ځینې خلک اعتراض کوي په دې حدیث په دې خبره باندې په دې حدیث باندې چېرې دا حدیث یې نو د عقل نه خلاف دی. څنګه د عقل نه خلاف دی؟ لکه یو کس په یوه شپه کې د 100 ښځو سره څنګه میلاویږي؟ د هغې جواب دا دی چې هلکه دلته مراد هغه ابتدا د فعل ده. دا مطلب نه دی چې ټولو ښځو سره په یوه شپه کې میلاو شم، نه ابتدا به وکړم او د دې نه چې څونه بچي پیدا کېږي نو هغه ټول به مجاهدین خو انشاءالله تېره شوه. او د پیغمبرانو شان دا ډېر اوچت دی نو د هغوی انشاءالله پرېښودل هم الله تعالی ته خوښ نه دي.
عام خلک خو که چېرته انشاءالله موږ هر دومره ډېر کارونه کوو انشاءالله پکې سره ویو نه بسم الله هم نه ویو. نو دې وجې نه سلیمان علیه السلام باندې دغه امتحان شوی صحیح شو. نور دلته چا پکې دا ویلي چې دلته سلیمان علیه السلام سره یوه ګوتمه وه په هغې باندې بیا چې حکومت کوو او ګوتمه د سلیمان علیه السلام نه چېرته وغورځېده او بیا هغه شیطان را پیدا کړ. شیطان بیا په کرسۍ د سلیمان علیه السلام باندې کېناستو په تخت باندې او په مسلمانانو باندې 3 کاله چې دی نو هغه به څه کوو حکومت کوو او سلیمان علیه السلام په ځنګلونو کې ګرځېدو په هغه دغه کې حتی دا چې به په اخره کې پته نه څه طریقه باندې ته ګوتمه میلاو شوله نو سلیمان علیه السلام دروغ دا د سلیمان علیه السلام له دا حکومت الله تعالی ورکړی دا سره ګوتمي خبره خو نه وه دا خو د کمپیوټر پاسورډ نه و چې هلکه چا څه ورسو نو کمپیوټر د هغه دی دا خرافات دي خبره پوه شوې. سلیمان علیه السلام په شان باندې دا چې دی نو ګستاخي ده. ولقد فتنا سلیمان او خامخا منګه امتحان ازمایش وکړو په سلیمان علیه السلام باندې والقینا وغورځوله منګه علی کرسیه په کرسۍ د هغه باندې جسدا وجوسا ثم انا بیا هغه راوګرځېدو قال او فرمایل هغه رب رب زما اغفر لی بخښنه وکړې ما ته وهب لی او راکړې ما ته ملکن داسې بادشاهي لا ینبغي چې نه وي لاحد هېڅ یو تن دپاره من بعد رستو زمانه. سلیمان علیه السلام دا سوال کړی و اعتراض راځي چې دا خو کینه ده دا خو حسد دی د هغې جواب دا حسد نه دا معجزه غوښتلې ده. انک یقینا ته انت الوهاب ته یې ښه بخونکې فسخرنا دعا یې وکړه که نه الله یې موږ له تابع کړه دا ګوتمي کار نه و فسخرنا نو تابع کړه موږ له د هغه دپاره ریحه سیلی تجري چې تلله به بامري په حکم د هغه باندې رخان نرمه حیث اصاب کوم ځای ته به چې اراده وکړه هغه والشیاطین او شیطانان یعنی جنات دا مو له تابع کړي کله بناین هر آبادي جوړونکې وغواس او هر غپې وهونکې چې هغه به ولې چې دی نو څه کولی ملغلرې را ایستلي و آخرین او نور مقرنین تړلی شوي فی الاصفاد په زنځیرونو کې دا ولې ځکه چې دا سرکش و نو ځینې طالبان به چې کوم دی نو هغه د چوکې د لاندې ساتي پوه شي هغه سرکشي کوي که نه نو هغه به خپل مزاج د ځینو چې دی نو صحیح سرکشی هذا عطاؤنا دا بخشش زمونږ و دا څه دا زمونږ بخشش و دا د ګوتمې کمال نه و صحیح ده چې پاسورډ ورسو هذا عطاؤنا دا بخشش زمونږ و یعنی ورکړه زمونږ وه فمنون پس ته احسان کوه او امسک یا ایساره وه بغیر حساب بې د څه حسابه و ان له او یقینا له خاص د سلیمان علیه السلام دپاره عندنا زمونږ سره لزلفا خامخا مرتبه ده و حسن بآب او ډېر ښایسته ځای د واپس کېدو دی